عوامو ته د راپېښو مسلو او د شکایتونو ازالې لپاره د ضلعي انتظامی کوزدیر لخوا په ډسټرکټ اسمبلی هال تیمرګره کې یوت کنونشن او کلو کچرۍ تابع کړې شوې وې. په کنونشن کې د دیر سره تعلق لرونکو منتخب بلدیاتي نمایندګانو، سوشل غړو، طالب علمانو، د ژوند د نورو شوبو سره تعلق لرونکو غړو ګډون کړی و. په کلو کچرو کې د علاقې خلکو په علاقه کې موجوده مسلې متعلقه چارواکو ته وړاندې کړي. زما ستاسو نه پرزور مطالبه ده، حکومت څه کمزوری نه دی، لہذا دې نوجوانانو ته سپورټس کمپلیکس کوم دی هغه ورته تیمرګري هسپتال کې چې څوک ډیوټي کوي پکار داره چې هغه خپل اورال اغوستی. تاسو ته منظور ده خبره؟ پکار ده چې هغه خپل اورال اغوستی. که هغه ډاکټر دی هلته دا پته نه لګي چې ډاکټر څوک دی، هلته دا پته نه لګي چې نرس څوک دی، هلته دا پته نه لګي چې کلرک څوک دی، هلته د سویپر پته نه لګي. ته چې ورشي تا ته هېڅ هېڅ پته نه لګي. پکار دا ده چې هلته هغوی خپل بیج لګولی چې آی ایم ډاکټر. دلته یو جیم جوړیږي، زه ګورې تاسو ته صرف اشاره درکوم. هغه جیم چې دی په هغې کې به ټیک ټاک سامان چې دی نو هغه ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته ځوی ټیک ټاک سامان به پکې لګوی کوي. د ویلیج کونسل راڼۍ کې چې دی د 8 کالو نه ای سی صاحب او ډي سی صاحب یو های سیکنډري سکول چې دی نو هغه پروت دی، بلډینګ تیار دی، سټاف بې بړتي دی، تنخواګانې پیلي، خو د اوسه پورې هلته هغه بلډینګ خرابېدو واله دی. د اوسه پورې چې دی نو موږ کوم ایجوکیشن چې دی د اوسه پورې هغه سټارټ نه کړو. موږ ته د ایجوکیشن چې دلته څوک ناست دي هغه دې موږ ته وضاحت وکړي چې تېرو 8 کالو نه بلډینګ تیار دی، خلک پې تنخواګانې یلي، دا ولې نه سټارټ کېږي؟ آیا څه مسله ده دیو ته؟ که څه مسایل یې د هغه ځای نه نو موږ ته دې ووایي. په کلو کچرو کې اډیشنل ډیپټي کمشنر کوزدیر عبدالولي خان، د تیمرګري اسسټنټ کمشنر، د تیمرګري اډیشنل اسسټنټ کمشنر، د لوبو افسر، د ځوانانو ضلعي افسر، د ضلعي انتظامی افسرانو هم ګډون کړی و. متعلقه چارواکو د عوامو مسلې واورېدې او د حل کولو یقین ورکړو. او وی ویل چې په کوزدیر کې به راپېښې مسلې په ترجیحي بنیادونو حل کولی شي.